أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 14 آیات نمبر 135 او 136 دو آیاتونه ویلې کېږي. دینه مخکې د مسلمانانو چې نو هغه کاملینو صفت تیر شولو. الله جل جلاله یو دا غوی بچنو هغه خرج انفاق کوي په حالت د خوشحالۍ کې او په حالت د بدحالۍ سختۍ کې، غصه بس کې خلکو تبعاف او درگذر کوي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله مزید نور صفات ذکر کوي. الله وی دغه کسان نو هغه کسان دي اذا فعلوا فاحشة کله چې سبد کار وکړي او ظلموا انفسهم او یا ظلم وکړي انفسهم په خپل ځانونو ذکر الله نو یادوي الله پاک فاستغفروا لذنوبهم او بخنه غواړي د خپل ګناهونو دپاره ومن یغفر الذنوب الا الله او ګناهونو بخون کې صرف یو د الله ذات دی، د الله نه ما سوا بل څوک نشته. اوس دې آیات کې الله جل جلاله د مسلمان دا صفت ذکر کړلو چې دا صفت بدای چې کله د دنه ثبت کار ګناه چې نو هغه سرزد شي نو دی به دغه ګناه او بدکار په دې باندې بده الله یادوي. الله ته به توبه او استغفار کوي. د دغه توبه او د استغفار په وجه الله جل جلاله به د انسان دغه ګناه چې نو هغه معاف کوي. لکه حدیث مبارکه کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کم سړی چې نو هغه د ګناه نه توبه وباسي د داسې د ګناه نه چې نو هغه پاکیږي لکه ګویا چې نو هغه د سره ګناه کړی نه. بل حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي کل بنی آدم هر چې نو هغه بنی آدم هغه خطاکار دی وخیر الخطائین التوابون، خو بهترین خطاکار هغه دی چې دغه خپل ګناه باندې الله پاک ته توبه وباسي، دی الله پاک نه چې نو هغه معافي طلب کی، دی د خپل ګناه چې نو هغه باندې وجاړي نو الله وی ذکر الله دی به الله یاد کی فاستغفروا لذنوبهم او الله هم وی د خپل ګناهونو بخنه غواړي ځکه چې ګناهونو بخون کې هغه یو د الله ذات دی، د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک بخون کې دانشته. ولم يصروا على ما فعلوا او دغه شان د مسلمان به بل صفت دای چې دی به په خپل ګناه باندې کم بدکار چې دنه سرزت شي دی به په دې باندې وردیږي نه. ګناه چې کله د نوشي دی به په دغه ګناه باندې توبه استغفار کوي، خو په دغه ګناه باندې چې نو هغه دی به اصرار نه کوي. اوس ګناه نو ګناه چې نو هغه دوه قسمه دي، یو صغیره ګناه دی یو ګناه کبیره دی. ګناه صغیره چې نو هغه دا د انسان په اعمال صالحه سره معاف کیږي. لکه مثال په تور کې جمعات ته راځي نو په هر قدم د انسان یو ګناه معاف کیږي او یو نیکی چې نو هغه لیکل کیږي. بل روایت مفهوم کې راځي چې په هر قدم یې لس ګناهونه معاف کیږي او لس چې نو هغه نیکی لیکل کیږي. دغه شانتي او داس چرده نو کله چې د لاسونو انځل د لاسونو ګناه معاف کیږي، خولې ته وبوا چې د خولې ګناه معاف کیږي، پوزې ته وبوا چې د پوزې ګناه معاف کیږي، مخ انځل د مخ ګناهونه ان تر دې چې د ټول او داس چرده مکه د دغه ټولو اندامونه چې کم ګناه صغیره سرزت شوی الله پاک ورته دا ټول وبخي. دویم قسم چې نو هغه ګناه کبیره دی. ګناه کبیره چې نو دا په توبې سره معاف کیږي. خدایات ساتي توبې سره هر ګناه کبیره هم نه معاف کیږي. لکه حقوق العباد کې چې کم ګناه شوی دا په توبې سره یوازې نه معاف کیږي. که سړی سل توبې وباسي خدا ګناه چې نو هغه نه معاف کیږي تر سوچ دغه کس نه معافي نه کړي یا دغه انسان حق نه ادا کړي.
او دویمه مسله ذخیرة الجنان کې لیکلي ائمه اربعه چې دی نو هغوی متفق دي په دې مسله باندې. امام ابو حنیفه، امام مالک صاحب، امام شافعي صاحب، امام احمد ابن حنبل، ان تر دې چې امام بخاری، امام مسلم، دا حضرات محدثین دوی هم په دې متفق دي چې کله د انسان نه فرایض چې دی نو هغې کې ګناهو شو تاخ پرېښودلی شول نو دا هم په توبه نه معاف کېږي. که یو سړی سل پیرې چې دی نو هغه توبه وباسي او د ده په ذمه باندې فرض مزماف پاتې دا نه معاف کېږي. لاول به د دغې فرض چې نو هغه قضا کوي، بیا به د دغې قضا نه وروسته توبه وباسي، الله به ورته دغه ګناه چې نو هغه معاف کوي. روژه چې دی نو هغه د ده په ذمه فاتې وه، لاول به دغه فرض روژې قضا کوي، بیا به د دغې نه وروسته توبه چې دی نو هغه وباسي، الله به ورته دغه ګناه چې دی نو هغه معاف کوي. نو د هغې دپاره چې د سوره دا شوي نو د دغې ټولو چې دی نو هغه به څه وکړي، ځان ته به شمار وکړي، سوره منځونه سوره روژې چې دی نو هغه رانه قضا شوي، دې له به بیا ترتیب ورکړي او هغې ترتیب سره د دې چې دی نو هغه به قضا کوي. څنګه چې وختي منځونو کې ترتیب چې دی نو هغه ضروري او شرط دی، داسې قضا منځونو کې هم ترتیب چې دی نو هغه دا ضروري او شرط دی. یعنې دی به اولنی سحر منځ چې زما نه کم قضا شوی حق ادا کوم. داسې نه د نه اوس لس سحره منځونه قضا شوي دي او دی وایي چې نه نو هغه د سحر منځ ادا کوم. تعین یې ونه کړو، که دی لس نه شل ورځې وکړي خو د ده منځ ته نو هغه دغه قضا ادا نه کېږي. د هغې به تعین کوي لکه څنګه چې د وختي منځ چې دی نو هغه تعین کوي. نو دا دوه چې دی نو هغه نه معاف کېږي. حقوق العباد د هغې دپاره چې دی نو هره ورځ د هغې به تعین چې دی نو هغه به کوي او حقوق العباد دا نه معاف کېږي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا کتاب د غنیت الطالبین، په هغې غنیت الطالبین کې چې نو هغې لیکلي دي شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله چې د الله رب العزت یو نیک ولی و، نیک بنی آدم بزرګ، هغه وفات شولو. وی کله چې هغه وفات شو نو د وفات نه وروستو بیا د هغه چې نو یو کس په خوب کې ولیدو، نو وی چې الله رب العزت د سره څه معامله وکړه، نو وی الله رب العزت چې نو هغه را سره معامله دا وکړه عذاب یې راله رانه کو، خو یې د جنت په دروازه باندې وردولی م پرشتې مې دننه هم نه پرېږدي. جنت په دروازه یې وردولی م پرشتې چې دی نو هغه مې دننه هم نه پرېږدي. وی پرشتې راته وایي چې تا د یو کس نه ستن چې دی نو هغه استعارتن اخیستې وه، لکه څنګه چې موږ په کور کې یو بل نه چا نه لوښې اخیستی، چا نه چې دی نو هغه پیالې اخیستې، چا نه تبرګۍ چې دی نو هغه غواړو، اریتن سړی چې دی نو هغه غواړي راکه زه پې خپل کار کوم بیا به یې دله راوړم. وی تا د یو کس نه چې دی نو هغه آریتن ستن د ګنډلو ستن چې دی نو هغه دی اخیستی او واپس دی بیا هغه نه ده ادا کړي. نو حقوق العباد دی دا دغه حق دی، سزا نشته خو جنت ته داخله هم نشته تر څو چې دی نو هغه حق دی واپس شوی نه. دغه شان دغه سره متصل بل واقع ذکر کړي و یو کس دی نو حضرت و چا ولا دعوت وکړو، دعوت چې کله ولا وکړو نو دغه دعوت لاړو، دعوت چې کله وخوړلو بیا دغه نه واپس راتلو، نو چې واپس راتللو په لارې کې چې دی نو هغه د یو کس پټی و، د هغې پټي نه چې دی نو هغه یوه غنه تلکۍ چې دی نو هغه ډکې راواغستو، هغه یې په غاښونو کې ووالو، خلال یې وایي د هغې وکړو. د مرګ نه وروستو دی چې دی نو هغه چې په خوب کې ولیدو نو د ده سره هم دغه معامله شوې وه. الله رب العزت په دغه کې ګیر کړی یم چې تا پردی شی چې دی نو هغه بلا اجازته استعمال کړی دی تر څو چې د دغې حق دی نه ادا کړی هغې پورې چې دی نو هغه داخله دی نشته. اوس نن مونږ وګورو العیاذ بالله مونږ څومره حقونه چې دی نو هغه د خلکو وهو، بې در پې دړادړ چې دی نو هغه د خلکو حقونه وهو او د دغې خلکو حقونه وهلو کې چې دی نو هغه مونږ خپل مهارت ګڼو. حالان کې دومره لویه خبر ده چې څومره پورې دغه معمولي د ستنې په وجه باندې سړی ګیرېږي، نو چې څوک دا ثابت شیزونه چې دی نو هغه وهي او بیا د قوم شیزونه اجتماعي طور باندې د ټول قوم چې دی نو هغه نو ډېر ګران کار دی. الله دې موږ د دغې نه وساتي. نو ځکه الله رب العزت چې دی نو هغه وایي دغه بخښونکی د ګناهونو بخښونکی یو د الله ذات دی، الله نه ما سوا نشتی. خو که حقوق العباد نو حقوق العباد کې چې څو دا ادا شوي نه هغې پورې بخانه چې دی نو هغه نشي کېدلی. ولم یصروا علی ما فعلوا او دوی به اصرار نه کوي، ګناه باندې ضد نه کوي. دا د انسانیت او د مسلمانیت عمل نه دی.
دنه چې ګناه کله وشي دی به په دې ګناه باندې چې نو هغه توبه وباسي ځکه چې نو فقهاو لیکلي دي وایي چې په ګناه صغیره باندې چې نو مداومت کول دینه ګناه کبیره جوړیږي او په ګناه کبیره په غټ ګناه باندې مداومت کول بعضی کرته دا باعث کفر جوړیږي سړی کفر ته جریانو هغه راځي الله زموږ حفاظت وکړي وهم يعلمون دی په هغه باندې په پويږي چې دا خپ ګناه دی دا ګناه باوجود چې نو هغه بیا کوي نو اولئک جزاؤهم مغفرة کم کسان چې گناهونه او گناه د صادر کېدو نه ورستو به په دغه خپل گناه باندې چې نو هغه معافي طلب کړنه الله وی د دې بدله چې نو هغه بخنه ده د دې د رب د طرفه وجنات باغونه ورته میلاو شي تجري من تحتها الانهار خالدین فيها هغه کې به همیشه د پاره دغه نه به واپس چې نو هغه نه او دا بهترین اجر دا د هغه چا د پاره دی چې څوک د عمل کوي الله رب العزت دغه عمل صالح مونږ ته نصیب کړي والذین کسان اذا فعلوا هر کله چې وکړي فاحشة سبتکار او ظلموا یا ظلم وکړي انفسهم په خپل ځانونو ذکر الله نو یادوي الله پاک فاستغفروا او بیا بخنه غواړي لذنوبهم د خپل ګناهونو د پاره ومن یغفر الذنوب او څوک بخلی شي ګناهونه الا الله سوا د الله نه ولم يصروا او زید نکی اصرار نکی علامه پا هغه څه باندې فعلو چې کړي وي وهم یعلمون او دی پوهیږي او دی پوه دي اولئک جزاؤهم دغه خلکو بدله دی نو هغه د دی مغفرة بخنه د من ربهم د دی د رب د طرفه وجنات او باغونه دی تجری چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې ونعم اجر العاملین او خبر لده د عمل کوونکو د پاره والذین کسان اذا فعلوا فاحشة کله چې وکړي سبتکار او ظلموا انفسهم یا ظلم وکړي په خپل ځانونو ذکر الله نو یادوي الله فاستغفروا او بخنه غواړي لذنوبهم د خپل ګناهونو ومن یغفر الذنوب الا الله او څوک بخلی شي ګناهونه سوا د الله نه ولم يصروا او زد نکی علامه پاغسا فعلو چې کړي وي وهم يعلمون او هغوی پوهیږي اولئک جزاؤهم د دغه خلکو بدله چې نو هغه مغفرة بخنه د من ربهم د دوی د رب د طرفه وجنات او باغونه دي تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به پاغي کې ونعم اجر العاملین او خبد لد د عمل کونکو د پاره